بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. ګران کتونکو یو خبر چلیږي چې پاکستان تحریک انصاف مشر چیرمن عمران خان صاحب چې کوم اعلان کړی دی چې د خیبر پختونخوا او د پنجاب حکومتونه چې کوم دي دا به ختم کو او مونږ به چې کوم دي حکومت باندې دباو واچو دا به او د نیکسټ الیکشن لپاره دې باندې ډېر زیات یو خو ښکاري داسې چې خان صاحب کله په راولپنډۍ جلسه کې د دې اعلان وکړو نو ښکارېدله داسې چې خان صاحب دا خبره د پارټۍ د قیادت سره چې کوم دی ډسکس کړې نه وه ځکه خو په هغه ټایم هم دا پته لګېده چې دا هغه وي چې کاټه نه وی بلکل د پارټۍ لیډرشپ چې کوم دی هغه ترې ناخبره و. بل دې حوالې سره بیا د پی ډي ایم او خاص کر د پیپلز پارټۍ د طرفه دا خبرې رالې چې لیک کې لیلو چې خان صاحب به چې کوم دی پنجاب حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت نه ختمي د هغې وجوهات دي او ما په خیال خان صاحب په خپله یو ډېر لوی جدوجهد یې کړی دی کې څه شک نشته د هغه خپل سټایل او پالیټکس دی. خو بله خبره دا ده چې تېره ورځ چې کله د دې میټینګ و پرویز الهي صاحب سره نو دا خبرونه رالل چې پرویز الهي صاحب مکمل د خان صاحب د سپورټ اعلان وکړو. د هغې نه پس چې کوم سورسز سره دا خبرې چلېدلې چې نه پرویز الهي صاحب مکمل اعلان نه دی کړی هغوی خان صاحب ته یو کلیر تصویر چې کوم دی یو صفا تصویر ورته مخې ته کېښود چې خان صاحب دا تصویر دی اوس تاسو فیصله کوئ. پای کې هغوی ورته دا وي چې ګوره دا اوس موږ بجټ په پیش کوو او دا اخري بجټ دی دا الیکشن بجټ نو دا کیدی نشي چې لکه موږ حکومت ختم کو نو دا بجټ بیا مونږ چې کوم دی په پیش کو ځکه چې بیا خو ظاهره خبره ده چې الیکشن کیږي نو هغه مارچ اپریل ته به کیږي نو هغې کې به بیا مونږ سره مسله نو مونږ دا او دغه شانتې خیبر پختونخوا اخري بجټ دی نو د اخري بجټ اکثر یې هم د الیکشن بجټ نو اوس که مونږ او دې کې مونږ به اعلانونه کوو او که کار کیږي او که نه خو غټ غټ اعلانونه به کوو د اربونو روپو اعلانونه به کوو ترقیاتي اعلانونه به کوو د خلکو اپوینټمنټ به کوو سټریټیجک پوسټینګ به چې کوم دی هغه به کوو نو دا ممکنه نه ده. او اسې هم یو خبره ده چې د کوم چې لیډرشپ دی د هغوی دا خبره چې مرکز کې د پی ډي ایم یعنی د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ د هغوی حکومت دی او دې وخت کې اصل حکومت چې دی هغه د پی ټي آی سره ځکه چې دوه اهمې صوبې پنجاب چې د پنجاب حکومت او د خیبر پختونخوا یو بل صوبې حکومت نو بیا تا سره پاتې څه دی ټول پاکستان شان ګلګت بلتستان کشمیر کې په اصل کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی. خو دا پته نه لګي چې خان صاحب دا فیصله په کم موډ کې یا په کم دغه سره کړې وه. بله خبره دا ده چې که چېرې حکومت ختم شي دا ورته پرویز الهي صاحب هم عمران خان ته ووایي چې که چېرې زموږ حکومت ختم شي نو دا ته چې دا لانګ مارچ کوې دا ته چې دا جلسې غټې غټې جلسې کوې نو دا خو بغیر د حکومت نه نه کېږي بیا خو ته نه دغه شانتې په ازادانه لانګ مارچ کې به شي نه ته دومره خلک جلسو له راوستی شي دا خو به چې کوم دی که خو د حکومت لاسي نو دا به ته نه چې کوم دی ستا موومنټ به چې دی هغه دومره په دغه سره کیدی شي. او بله دا ده که چېرې مونږ حکومت ختم کړو نو ظاهره خبره د 3 میاشتې یا که چې د فرض کړه ټیم دپاره لږ ټیم دپاره ګورنر راج راغی یا دغه وشو نو هغې کې به بیا زمونږ خلاف په کاروایانې شروع شي نو ښه دا ده چې مونږ د حکومت ختم نه کړو دا به زمونږ دپاره یو دغه نو ځکه اوس که تاسو وګورئ نن چې کوم خبرونه راځي نو د هغې خبرونو مطابق دغه دا دی چې پاکستان تحریک انصاف د خپلې دغې فیصلې نه چې کوم دی څه نه څه حده پورې په شا شوی دی هغه هم را زور سره نه بلکې دا ویلې کېږي چې حکومت ته موږ له دا الیکشن ډیټ راکړي نو چې الیکشن ډیټ راکړي نو موږ به چې دی بیا به اسمبلی یا به حکومتونه به موږ نه ختمو که نه موږ به حکومتونه ختمو یعنې حکومت ته د مذاکراتو یو پیشکش کړی دی یو وارې بیا. زه دا ګڼم چې خان صاحب دا باسي فیصلې لکه د لانګ مارچ فیصله چې وشوله نو بیا اکثر چې د پی ټي آی لیډرشپ سره به مونږ کېناستو چې مونږ ته پته هم نه ده چې دا به څنګه کېږي د کوم ځای نه به راځي څنګه به ځي لاجسټکس اخوا دېخوا نو هغې د وجې نه هغه لانګ مارچ هم ډېر ګډوډ و اخره کې لانګ مارچ وشو هغه بیا کارنر میټینګ شو دغه شانتې دا فیصله. بله خبره دا ده چې دا 13 ورځ چې مونس الهي کومه خبره کړې وه چې جنرال باجوا عمران خان چې دی هغه د پی ټي آی خلاف نو بلکې هغه پی ټي آی د ځمکې نه اوچته کړله اسمان ته ورسوله کله چې د دې حکومت نو د عمران خان پاپولریټي ګراف چې کوم دی ډېر زیات ښکته نو دا باجوا دا شی وکړو چې لکه دا نو ووټ اف نو کانفیډنس دا نور انکریج کړو او عمران خان ته یو موقع ورکړه چې هغه بیا خپل کمپین وچلي او نیکسټ
ګورنمنت لپاره ځان تیار کړي. دغه شان مولانا اصلاحي دا خبره چې پنجاب کې مونږ چې کله فیصله کوله د دوی فیصله خو د پیپلز پارټي مسلم لیگ سره شوې وه، خو مونږ د جنرال باجوه وویل چې تاسو عمران خان سره د پی ټی آی سره شامل شي. د دې مطلب دا دی چې باجوه صاحب نه غوښتل چې پنجاب د پی ډي ایم له لاړ شي، بلکې هغه غوښتل چې پنجاب صوبه چې کوم دی چې دا هم د پی ټی آی سره پکار دی، خو د هغه خلاف چې کوم کیمپین شروع شو. نو دې مطلب دا دی چې عمران خان یو خپل سټایل اف ګورنمنت دی، یو خپل سټایل اف پالیټکس دی، ټیک ده، خو دې کې اهم شی چې کوم دی هغه مشاورت دی. نو اوس دا امبارسمنټ بنېږي، دا اوس ډېر غټ امبارسمنټ دی عمران خان ته. اوس په دې تحویلونه ګوري چې یاره د دې وجې نه اعلان وکړو، سبا به یې کړو، بله ورځ به یې کړو، بله ورځ به یې کړو. د دې سره د یو سیاسي شخصیت هغه کریډیبلټي چې کوم دی هغه متاثره کېږي. نو اوس هماغه خبره وشوه بلاول بھټو صاحب چې ویلي چې لیک یې لیلو دی به حکومتونه نه ختموي.